سلامونه ملګرو. یو طرف ته که سپریم کورټ د طرفې پی ټی آی ته ریلیف ملاویږي نو بل طرف ته مسلم لیگ نون حکومت قانون بدل کی د پی ټی آی راګیرولو کوشش کوي. جی یو نوې بل پاس کړی دی پی ټی آی راګیرولو د لپاره. دوه خبرې په دغه بل کې چې در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم او بل بیرستر ګوهر په اسمبلی کې شهباز شریف ته ویلي چې ته هم شیخ حسینه د بنگلادیش سره رابطه وکړه چې په کوم لارو باندې تښتېدلې د رستا هم ټایم را روان دی ته به هم په دغه لارو تښتې نو اوس نه هغې سره رابطه وکړه. په دې باندې هم تفصیلا خبره کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پارلیمنت کې مسلم لیگ نون یو بل چې کوم دی جوړ کړی دی بلکې پاس کړی هم دی او دعوه دا کوي چې دې بل پاس کولو سره د قانون جوړولو سره به عوامو ته ډېره غټه فایده ملاویږي. هیڅ فایده عوامو ته نشته چونکې صرف او صرف د دوی د حکومت له پکې فایده ده. خو اصل کې کم مخصوص نشستونه چې پی ټی آی ته ملاو شوي وو سپریم کورټ حکم کړو چې پی ټی آی ته خپل مخصوص نشستونه واپس ورکړل شي نو د هغې دپاره دی یوه لاره جوړوي چې په دغه سیټونه پی ټی آی ته واپس میلو نشي او دغه سیټونه موږ له میلو شي. جی د دې قانون مطابق که یو سړی یو پارټۍ کې دی ګوره قانون داسې جوړ کړی دی چې وایي سړی یو پارټۍ کې شامل شو نو هغه سره 3 ورځې ټایم دی. 3 ورځو کې هغه د دغې پارټۍ نه راوتی شي او که چېرې 3 ورځو کې راونوته نو دی بیا پارټي نشي چینج کولی. یو یې پکې دا قانون جوړ کړی دی چې مطلب یو سړی یو پارټۍ کې شامل شو نو بیا هغه بلې پارټۍ ته نشي تللی بله پارټۍ کې هغه نشي شاملېدی. بله خبره دغه بل کې دا هم ده چې د کومې پارټۍ سیټ نه وي په سینټ کې د هغه سیټ نه وي نو هغه له به مخصوص نشستونه نه میلاویږي. اوس دې ځای کې دا ټول پلان چې کوم دی د پی ټی آی دپاره. تاسو له یاد شي د پی ټی آی 41 کسان چې کوم دی هغه سنی اتحاد کونسل کې داخل شوي سنی اتحاد کونسل کې هغه اعلان کړو نو دا چل اوس دی 41 کسانو ته جوړ کړی چې دغه 41 کسان واپس سنی اتحاد کونسل نه راونځي. دا قانون یې ولا جوړ کړو چې یو پارټۍ کې یو سړی شامل شي نو 3 ورځو کې هغه پارټۍ نه راوتی شي که 3 ورځو نه زیات ټایم وشو نو هغه بیا پارټۍ نه نشي راوتی. نو دغه د پی ټی آی 41 کسان چې کوم دی خو ښکاره خبره ده 3 ورځو نه زیات ټایم په سنی اتحاد کونسل کې تیر کړو نو دوی ولوس دا قانون جوړ کړو چې دغه 41 کسان تاسو اوس د دغه سنی اتحاد کونسل پارټۍ نه نشي راوته او بل قانوني ولدا جوړ کو سنی اتحاد کونسل خپل سیټ نه دی ګټلې نو چې کومه پارټۍ خپل سیټ نه وی ګټلې نو کاغه سره نور کسان هم شامل شي نور پارټۍ ولا کسان هم شامل شي یا آزاد کسان هم شامل شي نو ډزنټ میټر هغه لبا مخصوص نشستونه هغه پارټۍ له نه میلاویږي کم چې په الیکشن کې سیټ نه دی ګټلی. نو لکه ټول قانون چې کم دی د پی ټی آی خلاف دی د پی ټی آی راګیرولو دپاره دی قانون جوړوي. جی نو دا د مسلم لیگ نون یو بل چال چې کم دی د پی ټی آی خلاف دی خو بیرستر ګوهر چې کم دی هغه ویلي دي چې دا بل به زه په سپریم کورټ کې چیلنج کوم داسې نه چې دوی به بلونه پاس کوي ور موږ به پرې خاموش شو. دا بل به زه په سپریم کورټ کې چیلنج کوم. جی خبر شهباز شریف چې کوم دی بیرستر ګوهر حوالې سره شهباز شریف ته بیرستر ګوهر په ډکه اسمبلی کې دا ویلي دي چې ته هم شیخ حسینه سره رابطه وکړه چې په کومه لار هغه تښتېدلی چې تا له هم هغه لارې وښیي ځکه ته به هم په دغه لار تښتې تا چې په ملک کې کم حالات روان کړي دي نو ته به هم یو ورځ په دغه لاره باندې ضرور تښتې او هغه ورځ ډېره لرې نه ده. جي بل خبر دا هم ده چې عمران خان په 27 مای ټویټ کړی نو د هغې خلاف چې کوم د مسلم لیگ نون او لفافه صحافیانو یو ټرینډ شروع کړی چې د فوج خلاف یې ټویټ کړی دی او فلانی کړی دی. اوس دغه ټویټ وای ډیلیټ شوی دی دغه ټویټ ډیلیټ شوی دی. عمران خان چې وایي څومره ټویټ د فوج خلاف یا د اسټابلیشمنټ خلاف کړي نو عمران خان هغه ټویټونه ډیلیټ کړل. نو دوی سره اوس دا یاره ده چې کیدای شي د عمران خان او د اسټابلیشمنټ روغه وشي او که چېرې د عمران خان او اسټابلیشمنټ روغه راځي د آرمي روغه راځي نو بیا خو دوی په وطن کې زیم نه جوړېږي. جي نو مخالفین چې کوم دي یو ځل بیا پریشانه دي. په دې ویډیو کې دا اپډیټس ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.